السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو ملټي مسلې سره تاسو په خدمت کې وزل بیا حاضر ما یو ډیر خیسته سوال شوی. زمونږ بعضو علاقو کې د اختر په موقع باندې د وړو کې د غټ اختر په موقع باندې یو ډیر بد رسم او یو ډیر بد عمل چې ډیر مودونه هغه روان دي او ډیر په شوق او ذوق سره وړه کټه مشران بزرگان کشران ټول پکې مبتلا وي او دلچسپي پکې اخلي. هغه عمل دی د چرګي اگې جنگول، انډې جنگول، اگې جنگول. نو آیا دغه د انډو جنگولو او د اگو جنگولو دغه کیل دغه لوبه شرعا څنګه ده؟ جواب واوري او په کلاو غوګونی واوري چې د اختر پوریزي یا اختر روزنه مخکې او وروسته مونږ چې ګورو اکثر بازارونو کې مارکیټونو کې کلو کې ان تر دې چې د اختر پرځي عیدګاه سره نږدې خلک کشري رخصتي وي، شکرونه رخصتي وي، تالونه رخصتي وي، دغه انډې پکې خوي او دغه د انډو جنگول کوي. دغه کیل چې کوم دی دا واضح تر باندې جوا دی، جوارګاری دی، جواری دی او واضح تر باندې یو سنگینه ګناه دی او حرام عمل دی. لہذا د انډو جنگول او دی جنگول په بنیاد باندې انډې ګټل او دغه انډې مفت راخستل، د دې مخکې خرڅول، د دې اخستل او د دې خوړل دا ټول حرام اعمال دي. او کوم دکاندار چې په ډیر په کمه بیه باندې دغه په دغه طریقې سره ګټلې شوی انډې واخلي او مخکې خرڅوي نو دا صورت هم حرام دی. ټول ته مسلمانانو ته پکار دی، پښتنو ورونو ته پکار دی چې دی بد عمل نه دغه جوینا چې هغه د شرابو په شانتي حرام عمل دی دینه ډډو کې اجتناب وکي او الله تبارک وتعالى د اختر پرځي مونږ ته د نیکو اعمالو کولو توفیق را نصیب کړي او د بدو اعمالو د الله مونږ لري وساتي.